نه مونږ له لار راکوي نه مونږ له حکومت اجازت راکوي. ګور څنګه چې زمونږ غټ غټ علماء کرام دي زمونږ د پاکستان مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت و برکاتهم العالیه اغي فرمایلی دي په 13 جمعه کې فرمایلی دي او باقاعده زمونږ د پوج چې کم جنرال صاحب دی جنرال عاصم منیر صاحب هغه ته باقاعده ویری دي چې دا حکومتونه دا خو اسې غب شپ دستا په مخ کې ته پاورفل د اټومي طاقت ته یو جرنل او مشره الله تعالی طاقت درکړه دے ته د مسلمانانو ملاتړ جوړ شه او ته اعلان وکا ته باقاعده اعلان وکا چې مونږ فلسطین سره ولاړ یو د فلسطین مسلمانانو سره کلک ولاړ یو دا اپیل دې کړی دی او یاد ساتئ ګورئ دا کم نظام چې اوس روان دی او کم ترتیب روان دی نو دا صرف دانه ده چې دا په فلسطین باندې دا مسله راغلی ده. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتهم العالیه فرمایل چې دا مسله چې کومه ده دا په دې ځای باندې ودرېدو والا نه ده. دا مسله د هغه وخت نه روانه ده چې کله دا اسرائیل راغله فلسطین ته او دې دغه علاقې چې کومې وې دا اغستل لازمه کې شروع کړه او د ازمکه اغسطی نو زمونږه په امداد الفتاوه کې مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا فتوا باقاعده ورکړی دا چې په دې يهوديانو باندې د مسلمانانو لپاره پکار دي چې په دې باندې د ازمکه نه خرسي د ازمکه په نه خرسي ځکه د خپل پنج او د خپل خپېک لکې دلته نو هغه په هغه ټایم کې غزمه کې خرڅ کړي هغه خپل خپې مضبوط کړي نو نن هغه د غیمه نه راولټ شوی دي او ټول يهود وسره ولاړ دي او په غیبه باندې عمله کوي. نو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتهم العالیه فرمایل ک هغه ټایم د دې مخنیوي شوی وي کنه نو نن د دې کم اصل ټارګټ چې دی اصل ټارګټ هغه چې دی نو هغه ګوري مدینه منوره ده ها چې دی په مدینه منوره باندې حمله وکي اصل ټارګټ د دې ده. دک شان زمونږ په حرم کې چې زمونږ عالم دی مولانا مکی صاحب په حرم کې درس کوي بهترین درس کوي زمونږ دیوبندیانو بهترین عالم دی اغیم په خپل یو بیان کې دا بیان جاری کړی دی او هغه کې دا فرمایلی دی مکی صاحب فرمایي چې ګوره د دې يهودو دا کم سیستم چې شروع دی په دې کې یو فتوا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتهم العالیه یو پیره د کشمیر په باره کې مور کړی و چې کشمیر والا د خپل ځمکې نه خرڅي ځکه هندوانو به ته غزمکه اغستی او بیا هندوان به الته راتللو په هغې باندې به قبضه کېدل هغې سره د حکومت سپورټ و الته به قبضه کېدل او اوس هغه د کشمیر چې کوم دی نو هغه ټول انډیا او هغې قبضه کړ. نو مولانا مکی صاحب چې دی دامت و برکاتهم العالیه غم فرمایي چې د دې یهود او نصارا ټارګټ چې کوم دی ټارګټ دا ګوره زمونږ مدینه منوره او زمونږ حرمین چې دی دا د هغې ټارګټ دی چې دی ته مونږ ځان رسو او بیا به په دې باندې چې څنګه فلسطین باندې نن حملې کېږي او په مسلمانانو باندې خو دا هیڅ کله چې کوم دی دا سوچ او دا کومه منصوبه چې کومه را دا الله د هغې کامیابولی نشي ځکه چې هر کال اوسم دا وخت مونږ دلته ناست یو کنه اوس به هم خلک چې کوم دی د خانه کعبې نه تاویږي او طوافونه به کوي او د الله نه به معافیانې غواړي او د الله نه به دعاګانې غواړي دا 24 غنټې دغه نظام رواني او د کال 12 میاشتې دغه نظام رواني دغه سوچ خو د هغې بېکاره دی چې دغه مکې مکرمې ته مدینې منورې ته به مونږ ورسو او دغه ارڅه چې کوم دی دا به مونږ ختم کو. هو د دې سوچ ګورې دغه کړی چې څنګه زمونږ ما تاسو ته وي زمونږ غټو غټو علماو فرمایل مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتهم العالیه مو فرمایل چې د دې سوچ دار چې زمونږ په مدینه باندې هم حمله کوو. مولانا مکی صاحب دامت و برکاتهم العالیه مو فرمایل او مولانا منظور احمد مینگل صاحب حفظه الله د پوج د جرنل نه باقاعده هغه دا مطالبه کړی چې ته اعلان وکړه باقاعده اعلان وکړه چې مونږ مسلمان